أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. سورة النساء 71 نمبر آیت. په دې آیات کې الله تعالی د مؤمنانو د پاره تیزی ذکر کړل په خپل حفاظت کولو کې. نو الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. اے هغه کسانو تاسو ایمان راوړل خذوا ونسئ حذرکم سامان د بچاو خپل حفاظت سامان ځان له پیدا کړئ او هغه ځان سره ونسئ. نو دا حکم اول دا حکم سیاسی دی، حکمرانان ته خطاب دی چې هغوی به دومره وسایل او دومره صلاحیتونه به خپل ځان کې به خپل قوم کې پیدا کوي چې د مسلمانانو دفاع پې بیرته وکړي. دویمه خبره دا ده چې خذو حذرکم کې دې خبرې ته اشاره ده چې کم سامان کم اسباب ستا د حفاظت دپاره دی نو هغه پیدا کول او هغه زده کول دا لازمي دي. په هغې کې احتیاط کول دي، دشمنانو د چالونو نه ځانونه خبرول او ساتل دي، د وخت او ضرورت مطابق چې کم سامان په هغې کې استعمالیږي هغه زده کول دي، دا پکې شامل دي. فانفرون بیا وځئ ثبات ډلې ډلې او انفرو جمیعا یا وځئ په یو ځل باندې. دې کې اشاره دی خبرې ده چې مسلمانان کله د کافرانو خلاف جنگ کوي، مقابله کوي، نو دې دپاره دوه حیثیت دي. یو حیثیت دا ده چې دا جهاد فرض کفایي په هغه صورت کې ده چې کله کافرانو د مسلمانانو علاقه هم نه نیولي، د مسلمانانو خلک یې هم قیدیان کړي یرغمال کړي نه، نو په دغه ټیم کې او مسلمانان هغوی ته حکم ورکړي چې تاسو یا ایمان راوړئ یا جزیه ورکړي یا جنګ ته تیار شي. نو په دغه ټیمونو کې چې کله مسلمانان په کافرانو حمله وکړي نو جهاد فرض کفایي. نو او فانفروا ثباتن کې دغې ته اشاره ده چې تاسو ډېرې ډېرې دستې راشي، په یو ځل باندې مه ځئ ځکه چې فرض کفایي دی، فرض عین نه دی. او انفروا جمیعا یا وځئ ټول په یو ځل باندې، یعنی مکمل لشکر کشي پسې وکئ هغه وختونو کې چې کله جهاد فرض عین شوی. ثباتن کې دې خبرې ته هم اشاره ده چې یوازې یو تن دوه تنه جهاد تلل دا ټیک نه دي او دې کې من راغله. حدیثو کې هم نه دې ثبوت شته دي، بلکې دغه شان د سفر کولو نه هم من راغله چې یو کس نبی علیه السلام فرمایي، طبراني شریف روایت دی چې یو کس چې کله سفر کوي نو دا شیطان دی، دا به خامخا ګمراه کېږي. دوه کسان هم شیطانان دي چې کله درې شو دا جماعت ته ید الله الجماعت د الله تعالی امداد په جماعت باندې راځي. بیا یو او دوه کې مسلمانان ته نقصان ډېر دی، دشمن ته فایده ډېر ورکوي ده، او چې کله جماعتي د دونه بری نو کافر تاوان کوي او دوی فتح کولی شي، ګټه کولی شي. نو دې کې دې خبر ته اشاره شوه چې ثباتن کې دې ټکي ته اشاره شوه چې یو کس او دوه کسه به نه ځي په فرض کفایي جهاد کې. دا به خامخا جماعت یو ډله به وي، ډېر به وي، د دریو نه به برئ د فرض کفایي په صورت کې، او ټول او لشکرکشي به کوي، غونډ خلک به ځي هغه صورت کې چې کله فرض عین شي. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ. دې ذکر کې د منافقانو دپاره او د مداهنینو دپاره زواجر رټنې ذکر کېږي چې دا خلک ټیک کار نه کوي، او د هغوی علامات ذکر کېږي، د هغوی قبیح صفتونه ذکر کېږي. الله تعالی یقینا بعضې به تاسو کې هغه څوک دی لیبطئن چې سستی کوي. سستی مطلب دا ده چې د حق او د باطل په منځ کې د مداهنت نه کار اخلي، یا رښتیا خبره پکې نه کوي چې په دې کې باطل څوک دی او حق څوک دی. دغه شان ته کې په عملي کردار کې هم د کافرانو خلاف د سستی هېڅ کردار د کافرانو خلاف نشته. دغه سستی او دا مداهنت دی او دا د نفاق علامه ده. فإن أصابتكم مصیبة که ورسیږي تاسو ته مصیبت مسلمانانو دپاره دا د ظاهري مصیبت چې شکست وشي، د مسلمانانو خلک د کافرانو د لاسه نه شهیدان شي، زخمیان شي، جیرون ته لاړ شي، نو دا د مسلمانانو لپاره ظاهري او مصیبت ښکاري. قال دا وایي قد انعم الله علی، یقینا الله تعالی احسان کړل په ما باندې، اذ لم اکن معهم شهیدا، په هغه وخت کې چې زه نه وم دوی سره حاضر. یعنې د جهاد نه فرض عین او د فرض کفایي جهاد نه وروسته کېدل دا ځان دپاره یو لوی احسان او انعام د الله تعالی ګڼي، حالانکې دا داسې نه ده. ولئن اصابکم فضل من الله، او که ورسېږي تاسو ته مهرباني د الله تعالی، لیقولن نو خامخا وایي کأن لم تکن بینکم وبینهم مودة،
گویا چې نشته په منځ تاسو کې په منځ د هغوی کې هېڅ قسم دوستانه تعلق نشته نو داسې خبرې کوي یا لیتنی ای افسوس دی زما دپاره کنتو چې زه ویمه هم د دوی سره د مسلمانانو سره فافوز نو زم کامیاب شوی فوزا عظیما کامیابۍ لوی سره دا یې دویمه علامه ده د دې حاصل دا ده چې کله مسلمانان غالب شي د کافرانو نه علاقې ونیسي غنیمتونه راوړي نو دا بیا ارمانونه کوي چې دوی سره زم ورسره وي نو زه به هم داسې کامیاب شوی وی فوزا عظیما لوی کامیابي د منافقینو په اصطلاح کې د دنیا پرستو په اصطلاح کې دا د دنیا مال جمع کول دي دا لوی کامیابي د ذهن کې نو دوی خیال دا ده چې که موږ په دې سره یو ځای تللي وي نو موږ مال حاصل کړی وي او مال له غونډول لویه کامیابي ده نو بله علامې دا شوه چې دنیا را جمع کول دې ته به لویه کامیابي وي دا به د ژوند ګډ هدف او مقصد به وي دا د منافقینو دویمه علامه ده مسلمانان مال د ژوند ضرورت ګڼي او منافقین د ژوند مقصد ګڼي نو هغه ته لویه کامیابي وي الله تعالی فلیقاتل خامخ جنگ دی وکي فی سبیل الله اذا الله تعالی فلاره کی الذين حق کسان یشرون الحیات الدنیا چې خرڅ کړی دی ژوند د دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت کې ای اخستلې د ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې دی آیات کې دوه قسمه تعلیمات پراته دي یو دا چې د وخت حکمرانانو د لپاره خطاب دی چې فلیقاتل فی سبیل الله الذين چې دوی په مسلمانانو کې داسې شعور پیدا کی داسې صلاحیتونه دي پکې پیدا کی چې هغوی د دنیا سره محبت نه ساتي هغوی د دنیا سره بلکې د دین سره مینه د خپل آخرت او د رب سره مینه داسې خلک پیدا کی او دویم تعلیم دی هغه خلکو ته چې کوم مسلمانان دي چې مسلمانانو کم کسان مجاهدین هغوی دپاره لازمه دا ده چې دوی پر دنیا سره محبت نه ساتي د خپل خواهشات غلامان بنئ هغې نه بعد به د کفر خلاف دوی جنګ کوي او چې کله خپل نفسانی خواهشات په غالب خپل خواهشات پر وسه نه یاره دنیا محبت په غالبي نو دا ډېر د امتحانونو لار د بیا خاموش کینی د کسان د کافرانو خلاف جنگ نه کوي دا خرابېږي دویم بده کې د مسلمانانو دپاره ترغیب او د هغوی دپاره تسلی ذکر کیږي نو الله تعالی وایي فلیقاتل خامخ جنگ دی وکړي فی سبیل الله الذین فلار د الله کې هغه کسان یشرون الحیات الدنیا چې اخیستل د ژوند د دنیا بالآخرت بدل آخرت کې د کافرانو سره جنگ وشي ژوند د دنیاوي ژوند په مقابله د آخرت کې اخیستل مطلب دا دی چې د ژوند مقصد یې صرف پیسې نو بیا به دغه ټیم کې د حرام او د حلال او د دین کې د اس قسم احکام پابند نه کم ځای نه چې پیسې برابرېږي نو کباغي کې سود راضی هم خیر دی کباغي کې جواری راضی هم خیر دی که دروغ رښتیا پکې راضی خونریزي پکې راضی هر شي راضی راضی شي پکې خو دې پیسې جمع کی دې ته د هغه سړي عقیده د جاغي د دنیوي ژوند د اخیستلې په مقابله د آخرت کې د آخرت غم پرې ښودلی دنیا پرست خلک نو دغه دنیا پرست خلکو سره جنګ وشي دې ځکه کې د فی سبیل الله د خبره هم معلومیږي چې جنگ د هغه خلکو خلاف پکار دی چې کم د فی سبیل الله یعنی د توحید قائل نه د الله تعالی دین قائل نه دغه څه جنگ وشي کم خلک چې مسلمانان دي دغه خلاف نه ومن يقاتل حق سوچ جنگ وکي فی سبیل الله د الله تعالی فلارک فيقتل دا قتل شي او يغلب یا غالب شي فسوف نؤتيه اجرا عظیما یقینا فسوف نظر دا نؤتيه چې منوار کو دته اجرا عظیما بدل لویا دغه مجاهدینو د لپاره تسلی ده او ترغیب دی چې تاسو شهید کېدل او تاسو غالب کېدل دوه ثوابونه دي یو کې هم تاوان نشته دی وما لكم او سوجر تاسو د لپاره لا تقاتلون في سبيل الله تاسو جنگ نه کوي په لار د الله تعالی کې د الله تعالی د نظام او توحید لپاره یعنی د کفر د ختمولو لپاره تاسو جنگ نه کوي والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها دی آیات کې د جهاد وجه ذکر کیږي چې جهاد ولی پکار دی او د دې څه حکمت نو الله تعالی وی خامخا جنگ جو کی تاسو او سو وجر تاسو جنگ نه کوي په لار د الله تعالی کې نه تاسو سو وجر تاسو کفر موجود دی د کفر زور شته اسلام نه خلق اړه خلق په خپل دین باندې عمل کولی نشي کافرانو ملکونه شته او بیا هم تاسو په آرام باندې ناسي نو معلومی کې دا چې د جهاد یو حکمت دا ده چې هر چا ذهن تر توحید ناره ورسیږي او صحیح تعلیمات ورسیږي دې لپاره به جنګ کیږي او کوم خلک د توحید او د آسماني تعلیمات او مخې ته رکاوټي هغه لري کور د لپاره په قرباني پیش کیږي هغه د جهاد پیل کیږي
دویمه وجه دا ده والمستضعفین من الرجال والنساء هغه کمزوري خلک د نارینهو او د زنانو نه والولدان الذين وماشومان هغه یقولون چې هغوی وایي ربنا ای رب زمونږه اخرجنا من وباسا من هذه القريه الظالم اهلها د دې کلی نه چې ظالم د اهل د هغې څوک په دین باندې عمل کول د نه پرېږدي زوره مو سره کوي واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا او وګرځوه زمونږ د پاره د خپل طرف نه ولیا دوست هغه چاته ویل کېږي ولی په دې ځای کې چې هغه ظالمانو لاس ونیسي مظلوم ته خلاص کړي واجعل لنا من لدنك نصيرا وګرځوه زمونږ د پاره امداد کوونکی نصير نه کس مراد دی چې دغه ظالمان د علاقې نه دی وباسي او د هجرت لار او د برابر کې برزګین ته بوزي دا د نصير مطلب دی حاصل دا شو چې هغه کسان چې هغه د کافرانو په قبضه کې گیر دي نه هلته کې خپل ژوند تېرولی شي صحیح ژوند تېرولی شي او نه به خپل شریعت باندې عمل کولی شي او نه به هر هجرت کولی شي هجرت کولو ته یې هم نه پرېږدي دومره کمزوري خلک دي نو داسې خلک چې په کومو ځایونو کې موجود دي نو بیا مسلمانانو باندې جهاد فرض عین شي او دا د جهاد دویم حکمت دی چې جهاد دې دپاره فرض کېږي چې مظلومان د ظالم نه خلاص شي نو دوه وجې شولې یو وجه دا شوله چې د الله تعالی نظام او دین هر ځګن ته ورسېږي د هغې رکاوټ ختم شي او دویم هغه مظلومان چې د ظالمانو په قبضه کې دي هغوی د قبضې نه دار آزاد کړی شي بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم